نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعين، د تکبیرات تشریق په حواله سره څو خبرې کول غواړم. محترمو، دغه تکبیرات تشریق دا هر مسلمان عاقل بالغ نرینا زنانا مقیم مسافر دو ټولو باندې واجب دي. د منځنه پس یو ځل په اوچت اواز سره نارینه‌و دپاره او زنانه‌و دپاره په پټه باندې یو ځل ویل واجب دي. زیات که څوک وایي چې فرض واجب نه ګڼي، مستحب دي، اجر به ملاویږي. نو دغه تکبیرات تشریق د دو وخت چونکه په پاکستان کې پیر ورځ باندې اختر ده، نو پاکستان عرفه اتوار ورځ ده، نو اتوار په ورځ سبی منځنه پس اتوار پر ورځ تکبیرات به شروع شي. سبی منځنه پس اتوار مکمل پنځو منځونو پسې به تکبیرات کوو، او پیر ورځې مکمل هر فرض منځ پسې به تکبیرات کوو. منګل بود جمعرات ورځې مازدیګر منځه پورې مازدیګر منځه نه پس جمعرات مازدیګر منځه نه پس چې تکبیرات وکړو بیا به ختم شي. دې نه پس به بیا تکبیرات نه کوو. تکبیرات څنګه کلمات دي؟ الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. تاسو ته په سکرین باندې لیکل شوی هم دي، سکرین شاټ مو بسته ده، دینه تاسو کتلای هم شئ دا کلمات او دغه نقشه مکمل تاریخونو سره دا وګورئ او خپل هم په دې باندې عمل وکړئ. نور ملګرو سره هم شیر کړئ چې دا واجب تکبیرات دي چې ته ملګرو نه پاتې نشي. واجب دي، واجب تر کول خو ګناه ده. نو دی وجنه هر ملګری د کوشش کوي چې فرض منځ پسې دغه تکبیرات واجبه بلند اواز سره او زنانه‌و ته تلقین وکړي کور کې چې په پټ اواز سره. هر ملګری دا کوشش هم کوي چې مسجد کې خو سړي ته یادېږي او دې نه علاوه چې کورونو کې هم یاد دهاني کوي، بار بار هغو ته چې هیره سره پاتې نشي. نو کوشش کوو چې منځونه دا ټول منځونه چې مسجد کې سړی جامع سره وکړي، نو هغه تکبیرات بیا خامخا مسجد کې ټول خلک کوي، نو ته به هم سره وکړي. ځان لکه لکه له سړي نه پاتې شي هیره باندې. نو چونکې دو خو بیا قضایي څه ترتیب هم نشته، خو ها مونځ سره فرض منځنه پاس به کوي. نو کوشش وکړئ چې ټول ملګري خپله هم دغه تکبیرات او نورو ته هم د دې والا د دعوت ورکوئ، دغه ویډیو مخکې شیر کړئ چې خپل هم دا تکبیرات وکړو او نور ملګرو ته هم دغه پیغام ورسو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.